رسول الله مبارک ولګېد د صحابو وروروالی په منځ کې قایم یې کړی وی پلان کې ته د در ورې ته د در ورې ته د در ورې ولې چې صحابو سره لږ هیلف وکړي وی انصارو تاسو په دې خوشحاله نه چې دا مکې والا کور ته ځي دی ځان سره ګډي او بیزي بوځي او تاسو چې کور ته ځئ تاسو ځان سره رسول الله بوځئ په دې نه خوشحاله موږ نه ته خوښې چې موږ ځان سره تا بوځو او یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ای انصارو ټول خلک به ډېرېږي او تاسو به کمیږي او تاسو به کم ځای میلاویږئ وایي تاسو به ما زه په حوض کوثر میلاویږي زه به ستاسو هلته انتظار کوم صحابو هم هجرت وکړ او صحابو سره څه کور پاتې شو پټې پاتې شو دکان پاتې شو کاروبار پاتې شو هر څه په مکه کې پاتې شول نو چې مدینې منورې ته رالل نو هېڅ هم نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولګېده د دوی په منځ کې ورورولي قایمه کړله پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو مهاجر صحابي ودرو دا د چا ورور دی د یو صحابي به پاڅېد دا زما ورور او بیا داسې د خولې ورورولي نه وه داسې ورورولي والا په منځ کې قایمه کړه چې دا یو به مړ شو نو د بل به ترې میراث وړو چې یو ورور به د ده مړ شي یو مهاجر به مړ شي مکې والا نو د ده ځمکه د ده هر څه به مدینې والا ته پاتې کېدله او که مدینې والا به مړ شو نو د ده ورور چې کوم رسول الله جوړ کړی و نو هغه ځمکه کې به د هغه حصه وه